اسلام تقی عثمانی سے په خدماتو کې لیکلي دي چې دا بیان کله کړی دی د دیم د شل کالونو ډیر شوي دي. هغه وخت کې شیخ الاسلام صاحب وایي چې دغه د یورپي تهذیب په تقلید کې په کراچۍ کې یو اولډ هاوس جوړ شوی په کراچۍ کې، او هغې فرمایل چې د کراچۍ دغه اولډ هاوس خبره ده، د کراچۍ د اولډ هاوس خبره ده، یو مسلمان بچی پکې خپل پلار داخل کړي، خو افسر دی لوی د یورپ په رنګ کې رنګ دی، وایي دغه اولډ هاوس نه دی هلک ته کال وشو، ټلیفون وشو چې ستا مونږ سره کم بوډا پلارو نو هغه وفات شوی دی او ته راشه چې د هغه تجهیز و تکفین وکړو. شیخ صاحب فرمایي دا د کراچۍ د اولډ هاوس خبره ده. دا مسلمان بچی ورته وایي چې اوهو نن خو ما سره بلکل وخت نشته، نن ما سره بلکل وخت نشته، پلانکي ځای کې میټینګ، پلانکي ځای کې میټینګ، پلانکي ځای کې میټینګ، تاسو د هغه ټول رسومات ادا کړئ، چې څومره بل جوړ شو نو ما ته راولېږي، څومره بل جوړ شو. بیا ګورې پپا ماما والا داسې کوي، بیا وایي ما سره وخت نشته چې څومره بل جوړ شو نو تاسو یې ولېږئ راولېږئ. هلکه هغه بیبي دا جي والا څه کوي خبرې د سعودي نه والا ځان را رسوي که نه، او د لاکو ټیکټ په 2 لکه اخلي که نه، او دلته م یو حل جوړي هلکه صبر وکړي او جنازه ورته ایساره کړي، او پېښور کې وایي کوز شو پلانکي ځای ته راورسېد، پلانکي ځای ته، او دا بچیم دا زور لګولي چې یو نظر یې څه وکړم جلک او دیدار یې وکړم. نو ما وی چې تر ابتدا نه یې بچی په هغه لین باندې واچو نو بیا دا بچی ورسره سلوک هم ګورې هغه شانتي کوي، هغه شانتي کوي. د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي هسې خو په قرآن و حدیث کې د بچو د تربیت ګڼې خبرې ذکر دي. دې حدیث کې مسند دارمی دا حدیث نقل کړي، 3 خبرې نبی علیہ السلام فرمایي چې په دې 3 خصلتونو سره د خپل اولاد تربیت وکړي. نو لومبی فرمایي حب نبیکم، حب نبی، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، د خپل اولاد تربیت په 3 خصلتونو سره وکړي. ډومبنې په هغې کې دا دی چې حب نبیکم، د خپل نبی محبت ورته وښایه، ځکه چې د بچي ته دې د الله د نبی محبت منتقل کو او دی ښوده، بس اوس په دې هر څوک پېژني، اوس په پلار پېژني، اوس په مور پېژني، اوس په مشر پېژني، اوس په کشر پېژني، ځکه دا د نبی علیه السلام په جون کې دی چې پلار څه ته وایي، دا د نبی علیہ السلام په جون کې دي چې مور څه ته وایي، دا د نبی علیہ السلام په جون کې دي چې ښه څه ته وایي او بد څه ته وایي، انسانیت څه ته وایي او د انسانیت خیرخواهي څه ته وایي، دا د نبی علیہ السلام په جون کې. اوس خو الټه معامله ده، دینداره خلکو ته خلک تاریک خیال وایي او د دین نه لرې خلک ځان ته څه وایي روشن خیال. مانا دا زمون په سوچ کې رڼا ده او دا خلک په تیارو کې. عجیبه ده دنیا خو د جهالت په تیارو کې ډوبه وه. نبی علیه الصلاة والسلام تشریف راوړو، ځان سره رڼاګانې راوړې، هغه جون چې چا سره دی په رڼا کې هغې دي، هغه جون چې چا سره دی نو د هغې په سوچ کې رڼا ده، د هغې په فکر کې رڼا ده. تاسو سوچ وکړئ د دې نه به انسانیت نور تیارو ته څه لاړ شي چې یو انسان خپله جمدی لور په خاورو کې ښخوي، مړی کې ښخوي، دا خو نن هم کېږي، مړه کړی هم نه ده او ښخوي. الله دومره صفاکیت، دومره په زړه په سوچ کې تیاره